49 صفحہ 501 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون ويل فمن ربكما السوق استثناء صرب يا موسى اے موسى عليه السلام قال ربنا موسى عليه السلام زمون رب هغه الذي اغزاد اعطى كل شيء ورکړه دې هر سستا خلقه وجود هغه ثم هدى بيوتلار خدردا قال ويدي فرعون فما بالو السحال دي القرون الأولى دړم بنو امتونو قال وي موسى عليه السلام علمها عند ربي دا غي علم زما درب سره دي في كتاب لوح محفوظ کې لا يضل ربي نغلطي کی زما رب ولا ينسى او نهغ نهيري الذي هغ الله تعالى جعل لكم الارض بجوړه کا تاسو پارس لکا مهدا فرش وسلك لكم او جوړه کړه تاسو پارا فيها سبلا بديكي غټلاري وانزل من السماء او نازلید طرف تاسماننا ماء اوبا فاخرجنا به الله وی چې موږ روباسو په دې سره ازواجا قسم من نبات شتى مختلف سبزیانی کلوا فریتاسو ورعوا انعامکم سروی خپل څاروي په دې کې ان فی ذلک بشک دې مذکور کې لآیات نخلی لأولی النهى نخاوندانو دا قل لپارا بسم الله الرحمن الرحیم موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام چې کله دواړه فرعون ته مخامخ شو او هغه ته د دین دعوت ورکو او هغه ته باقاعده الله تبارک وتعالى وحدانیت هغه ذکر کو د فرعون دا عقیده وا چې دا نظام چې چلیږي دا په خپل باندې چلیږي د دې پیدا کون کې د دې تربیت کون کې چلون کې د دې رب د دې الله هغه نشته دا په دې زمانہ کې د دهریان عقیده دا د چین اکثر خلک هغه دهریان دي هغه وی دا نظام عالم دا په خپل باندې روان دي لکه څنګه چې یو بوټي هغه په یو ونه کې واچول شي یو ځمکه کې هغه تخم واچول شي هغه نه بس په خپل باندې راځغونی الان کې د دې شرط یو لوی قدرت دی خو هغه په نظر باندې ښکاری نه دوی وایي چې په نظر باندې نه ښکارا کیږي نو هغه وجود نه لري الله تعالی په نظر وایي نه ښکاری نو شته نه دا اسی او تصور دی نعوذ بالله من ذلک نو دا د فرعون عقیده و فرعون بداوی چې څوک یو ملک چلی بس دا بادشاہ د دې هغه چې کوم دی نو خدای دی ځکه د خدای دعوا کړی د خدای دعوی د دې وجه نه کړی و چې کله ورته موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د الله تبارک وتعالى وحدانیت ذکر کو دې ډایرکټ تاسو کوي
فمن ربكما یا موسی ستاسو رب څوک دی ولې زمانه علاوه هم تاسو بل رب باندې اعوذ بالله من ذلك تعجب سره هغه تاسو کو چې زمانه علاوه بل رب شته خو به ضرب مگر ول یا تاسو یادوي قال فمن ربكما یا موسی موسی علیہ السلام سره خطاب کی حالانکه هارون علیہ السلام هم دی چونکه موسی علیہ السلام سره د خطاب څنګه کوي چې هغه پکور کې دل وی شوی هارون علیہ السلام نه مخاطب کوي وته وي چې تم داوي ان کې ته خو زما پور کې وی شوی نو زستام را به ما دي ټول خلک نعوذ بالله من ذلك ربما موسی علیہ السلام وته وي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دم رب هغه دی چې هر څه پیدا کړي دي او لارې ورته خودلی تسره دمغه هغه د پیدایش هم کوي او هدایت هم کوي غاړه کار کوي الله تبارک وتعالى دا مخلوق پیدا کوي او د دې تربیت او د دې لار کوي د دنیا کې څومره مخلوق پیدا کیږي نه صرف ادانه ده یو انسان یو شی هغه ویني چې دا پیدا شوی دی نه بلکې یو ټول مخلوق ته الله تبارک وتعالى قدرتی طور سره یو لار یو طریقه هغه خودلې ده لکه مثال په تور باندې دا زناور پیدا شي کنه نو دې کوم ځای کې دا از د کړي دي چې را زه هغه زناورې ما چې زبر د مور نه پیس کوم او زه هغه زناورې چې زبر پاینس کوم زبر چونچ کولاو مو جاړم په ما ته مور خوراک ورو دا وته الله تعالی دې ما شوت دا چا خودلې دي چې ستا پي هغه د مور پسینه کې بیا دا وته چا خودلې چې دا پي بسنګ سکی دا بسنګه کې دا ټولې طریقې داسې طریقې چې هغه عقل ورته حیران پاتې شي دا الله تبارک وتعالى دی انسان ته خود لري انسان خو بیا عقل لري عقل زره مخلوقات دي پیریان دا پیریان بیل دي زناور بیل دي غیان او پدې ځنګلو کې لکونه قسم چې کوم دین نور دا غي بچي او قسم ټول ته الله تعالی لار برا پکړي خلقه ثم هدا دا معنا چې اول پیدا کړی دی او به ورته چې کوم دین هدایت خود لري او هدایت دا معنا چې لارې ورته برابر کړی دی چې تبدا کې او دا الله تعالی تخلیق هم عجیب دی مفسرین حضرات فرمایي چې الله تعالی کوم تخلیق کړی دی دا د دې تخلیق نه او د دې پیدایش نه خشته پیدایش هیڅ کوم نشي لکه مثال دا وخت الله تعالی کوم ځای کې خېره کړی او د لپاره دا مقرر کړی چې دی به اوري بس اوس د دینه خشته دی د دې وخت نشته او د دینه خکارم د دې وخت نشته چې دی وي سترګې دې مقرر کړی دا د دینه خشته دی د دې نشته اوس دې مقرر کړی دا د دینه خشته دی هغه نشته یو زندانو دی خدان ته خيار وي دی ویرا دا ست جهالت کار شوی دی ولو سټوډنټانو ته وي دا ست جهالت کار شوی دی دلته خوراک کو او ورسره د ګندګۍ یو مرکز هغه نږدې جوړ شوی دی پوزه یا دا ګوره دمګه خوراک کو پاک شیخ لګیا چو او ورسره پوزه دا پکار چې دا پوزه بل ځای جوړ کړی وای دا خو د ګندګۍ مرکز دی دی خوراک سره نږدې هغه جوړ کړی یو سټوډنټ ورته را پاسې دوته وی استادجی بیا به دا پته نه لګی چې زه سفرم ګول خورم او کنه سټي خورم او کا سفرم دا مرکزي وسره دې لپاره جوړ کړی چې څنګه دې خپلې ته راوړي ډایرک وي یاره پلان کیا دا خوراک ستان دا مخري بچو ته आवाज ورکړي بچي دا مخري اور ولته आवाज ورکړي دا لري څنګه دا پته ولګي دا دې څنګه راوړو دې مرکز ته دا پته ولګي دا مرکز بل ځای کې وي پښا کې وي پسټ کې وي درته دا سلري یې خوایي هر څنګه باندې ورا چولو بیماریاں الله تعالی ناشنا ذات ناشنا